خان سره او په هغه وخت کې دا وخت نه چې دا نن موږ داسې په کلاو سره الفاظ استعمالوو. معصوم خانو د هغه د حکم نه بغیر به په دې ونه کې پاڼه هم هوا نه شوه خوځولی. دومره د جبر او د ظلم حکومت او داسې د نواب مو دلته د سبحان خان مو داسې یو دور د بټو صاحب چې راغی اواز یې ویست لومبنی په 1973 کې د زیرشاه میاشت د 20 نه وزره او زما د تره زوی مخینه چې د ناوګۍ نه ګوته پې خالي کېښوستله چې خدای راواړوله اواز وشوله د هغه اواز نه سرداري نظام ختم او هغه چا غږ ونه کړلو ده غږ وکړلو او هغه شی ماښام چې شو په موږ دس شروع شه د دې ډزو د دې ګډو او اطرافونه. موږ د ناوګۍ قوم خپل آینګر چې کوم و په هغه وخت کې خو دونه ډېر هم نه و راټول هم کړه مشران او چې بعیدي خان له ورځو ته ووایو چې بعیده موږ خو د یو غریب قومي تاسو ټول ووایي چې دا څه خواره انګر دی موږ خواره انګري خو دې هلک نه یو اواز یوه خبره ووتله وه سړی و راغلی و لاړو. اوس چې کوم دی دا خبره معاف کړه دې سړي ته وکښېنه. خان ځان منکر کړو ویلی بچي دغه دی آینګر صاحب د ځان تپوس وکړه شپه ده چا بر باندې ډز کړی هلکه مه کوه دا ډز دې کړی دی او په قلار چې څه دي چې کړي دا وشو نور په قلارېږه وره نور ګوتې رانه وړي. هغه خواره انګر ورته ودرېدمه 14 کاله مې وډزه او 14 کاله مې دا چې هر څوک یو دا ټکی ما ته وایي چې ته یو خواره انګري ګوره زه سړی اوسپنې بیا سیده کوم. شرافت هم را پکې شته انسانیت هم را پکې شته غریبي هم را پکې شته. هغه که په دې ګاونډ کې او که په بل ګاونډ کې سړیان زما دا خبره ورسوئ چې موږ بیا سړی اوسپنې نیغه وو نیغ به دې کوو خو غریبي هغه نوم را باندې پروت دی. زه په خپل هم ځان ته غریب یم چې زه غریب یم او غریبي ښه شی دی. په دې باندې الله د انسان نه خوشحالېږي الله د انسان نه رضا کېږي. د نبي صلی الله علیه وسلم حکم دی موږ ته موږ د حضرت داود پیغمبر په الواد کې راځو هغه پیشه کې موږ راځو. حضرت داود علیه السلام هغه و چې یو هلک و ګړې څرولې د هغه پلار د هغه دغه سره د بل څه و د